बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब वेलकम हर कले पखराले स्तासु टूली मिनवालो को दिन खिदमत की पुख्तून ज़ल्मी ऑफिशियल चैनल ना बिलाल वफा हाजिर दे उम्मीद करें मिनवालो चिता स्टोल रो जो का बराबर बई दे जो हर खुशहाली ना और फन नबा पंद्रह पढ़ाड़ा जल्दी मानी मज़े अखले मिनवालो दिन चिप कमज़ाई के नासियो दाज़ाई और दासी ज़ायदे और चिचा सर नासियो दा इंसान हम नासियो इंसान दे चिदी द वजना د ډیرو خلکو زندګۍ الله پاک بدلې کړې دي راغلی یو جناب په ضلع صوابۍ کې ترکې کلي ته او په دې ترکې کې یو داسې شخصیت هم موجود دی چې هغوی ډیر زیات شعرونه لیکلي دي نو هغوی سره به هم انشاءالله خبرې اترې کوو هغوی سره به هم د هغوی نه مختلف قسم پوښتنې کوو او تاسو مینوالو سره به انشاءالله هغه پروګرام موږ شیر کوو راغلی یو په ضلع صوابۍ کې ترکې کلي ته ما سره په څنګ کې ناست زما یو ګران محترم استاد فضل ربی نسیم صاحب دی هم موجود دي دی سره به هم انشاءالله خبرې اترې کوو ګپ شپ به سره لګو او ستاسو مینوالو دپاره دا پروګرام موږ جوړ کړی دی تاسو مینوالو سره به چې دی نو موږ یو ښه معلومات دا شیر کوو نو راځو به خپل استاد محترم فضل ربی نسیم صاحب طرف ته السلام علیکم سر وعلیکم السلام بلال وفا صاحب زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو د ډېرو سختو مصروفیاتو سره زموږ غریبخانې ته تشریف راوړو او زه د خپلو ګرانو مینوالو هم شکریه ادا کوم چې دا وخت زموږ ویډیو په ډېرو اوچتو جذبو سره او نیکو ولولو سره ګوري ډیره مننه سر تاسو ته موږ ډیر زیات په خپل پروګرام کې د مینې خلوص ډک ډک سلامونه او پیرزونې وړاندې کوو ځکه چې دا د مینوالو یو ارمانو مننه چې موږ سره د داسې پروګرامونه شیر شي چې موږ ته سبق میلو شي او موږ چې د هغې نه څه فایده واخلو نو ما وی چې زمونږ په دې سوشل میډیا باندې دا ستاسو تصویر موږ ونه لیدو موږ وی چې د مینوالو سره ستاسو د مینې هغه جذبه هم موږ شامله کړو او نو دا سوشل میډیا باندې راتلو چې کوم نه دا زما یو خواهش دی او زه د بلال وفا صاحب هم شکریه ادا کوم چې هغې چې کوم نه نو سوشل میډیا ته ما په فرنټ باندې راوستل غواړي او سوشل میډیا سره زما د محبت او دا یو ثبوت دی چې نن سبا ما په یوټیوب باندې یو چینل کولو کړی دی او زما د چینل نوم دی د عشق سمندر او د عشق سمندر کې زه چې کوم نه نو خپله شاعري پیش کوم زما یو نظم دی د عشق سمندر دا نوم دی چې په هغې کې سوال زر شعرونه دي او ما د الله په دین باندې لیکلی دی نو هغه چې کوم نه نو په هغې کې زه اپلوډینګ کوم او هغه عام ولس سره شیر کوم نو مینوالو ته درخواست دی چې هغې زما دا چینل د عشق سمندر د دې پښتون زلمي آفیشل په ذریعه باندې چې کوم نه په وساطت سره هغې زما دا چینل سبسکرایب کړي ډیره مننه سر ډیره شکریه سر مختصر باندې یو څو پوښتنې به درنه کوم ځکه چې دا مینوال کتونکي دي د دې هم دا خواهش دی چې یاره انجینر بلال وفا فیسبوک باندې د دې پیج هم دی پښتون زلمی آفیشل نو ادي ته موږ د پلایوګانو کې هم ویلو چې انشاءالله زمون په دې ضلع کې خاص کر صوابي به موږ یادو د دې نه علاوه په دې نورو ځایونو کې چې کم داسې ټیلنټډ خلک دی کم داسې قابل ترین خلک دی د هغې ملاقات به زه تاسو سره کوم ستاسو ملاقات به زه هغوی سره کوم نو نن په د دې فرمایش باندې د دې په هغه مینې محبت باندې موږ ستاسو دې ځای ته هم راغلي یو چې د مینوالو سره یو څو خبرې یو څو معلومات شیر کړو سر لومړۍ پوښتنه زموږ دا ده چې تاسو د څومره وخت نه د شاعرۍ د میدان ته راغلي دا شاعر بلال وفا صاحب په دنیا کې نه جوړېږي دی د مور په خېټه کې جوړېږي شاعر لا دنیا ته نه راغلی او دی د مور په خېټه کې چې کوم دی نو شاعري او بیا د ده د شاعرۍ دا ظهور چې کوم دی دا په دنیا کې کېږي زه تقریبا د 9 کالو ماشوم وم چې د هغه وخت نه ما شاعري کوله بدقسمتي زما دا وه چې زه په دې پوهېدم چې زه شاعر یم په دې نه پوهېدم چې شاعري څه ته وایي نو د ماشوموالي د ناپوهۍ په وجې باندې ما به چې څه شعرونه ولیکل د هغه وخت سره سره زما د ضایع شو بیا چې زما کله څه مجبور جوړ شو په عقل باندې برابر شوم او په دې پوه شوم چې دا شاعري خو د یو شاعر انسان د ژوند یادګاري نو بیا د هغه وخت نه ما شاعري چې کوم نه ځان سره محفوظ کړې ده ډېره مننه جي ډېره شکریه
سر ستاسو ډیره مننه د کتونکي دی به هم دا وایي چې بلال وفا د پښتون زلمي آفیشل چینل په ذریعه باندې مونږ ته د صوابۍ اوسیدونکي او د ترکۍ د کلي شاعر فضل ربي صاحب او فضل ربي نسیم صاحب د دې د شاعري به وړاندې کوي نو مینوال هم کتونکي هم زموږ ډېر زیات دي او انشاءالله امید لرم چې نور به هم زیاتېږي مینوالو همدغه شان پروګرامونه به موږ تاسو سره شریکوو سر دویمه پوښتنه دا کومه چې دا کتونکي زموږ دا ټول زیات تر ینګ ایج خلک دی ځوانان دي که تاسو سره څه داسې شاعري وي چې زموږ د مینوال پرې خوشحاله شي جی بالکل نو تاسو چې دی نو دې ته وړاندې کوي او انشاءالله زه چې اوس ستاسو په خدمت کې ستاسو په دروند خدمت کې کومه شاعري پیش کوم نو دا زما یو شاهکار نظم دی چې هغه دا شعرونه د هغې حصه ده زما د دغه شاهکار نظم نوم دی د عشق سمندر د عشق سمندر نظم کې زه د الله رسول د دین ایمان قرآن کلمې د سورې د لاندې د عشق فلسفه بیانوم په یو ډېر ایمان افروز انداز کې دا نظم کلهم انسانیت ته د عشق ایمان افروز کتاب دی په لنډو ټکو کې د الله دین تفسیر دی او دا د آدم علیه السلام نه راغلی ان تر دې وخته پورې چې څونه تاریخ اسلام په دې دنیا کې چلېدلی دی ټول تاریخ اسلام ما په دې نظم کې د شعر په ژبه لیکلی دی په ذاتي خانداني معاشرتي اقتصادي سیاسي قومي ملي او بین الاقوامي سطح باندې چې نن سبا موږ د کومو مسایلو سره دوچار یو نو د هغه مسایلو ذکر مې پکې کړی دی او د ټولو مسلو عکاسي مې کړې ده او د دغه مسلو حل مې بیان کړی دی په دې نظم کې د دنیا د ټولو مسلو او د آخرت د ټولو مشکلاتو حل پروت دی دا نظم په یو بحر وزن ردیف او قافیه کې 14,000 شعرونه باندې په دې ازر وخت کې لکه دا مشتمل دی او دې زه اوس هم لیکم دې لا ما ودرولې نه لیکم او دې چې زه چاپ کوم نو دې په 10 جلدونو کې چاپ کېږي او په دې کې ما 300 بابونه جوړ کړي دي او د په چاپ باندې تقریبا 10 لک روپۍ هم لګي بیګا بلال وفا صاحب په ګاډي کې را روان او د ما ته وی چې را ته شاعري پیش کړي د ینګ جنریشن په اړه کې نو زما دا نظم داسې یو نظم دی چې دې کې د الله چې کوم دې غټه مهرباني چې دې کې ارسه موجود دي نو د ینګ جنریشن په اړه کې چې کوم دا شعرونه زه وړاندې کوم تاسو ته امید لرو چې دا شعرونه به ستاسو د توجه مرکز وګرځي او دا شعرونه به ستاسو ډېر زیات خوښ شي راځه چې دا زړګی درله خوشحاله کړم زړګیا راځه چې دا زړګی درله خوشحاله کړم زړګیا د عشق شراب د څکلي دي په سر کې د نشه ده د ذوق جمالیات اجرې ته راشه چې تازه شي د ذوق جمالیات اجرې ته راشه چې تازه شي د عشق دې اجره کې هم د عشق ننداره ده عشق په سپین مخ چې د ځوانۍ خط را پیدا شي عشق د ځوانۍ زیری دی سخت ښکلې مرحله ده عشق د زلمیتوب نښې دي عشق د پیغلتوب نښې عشق موج او مستی عشق طاقت عشق جذبه ده عشق نوی کال د معشوقې د پیغلتوب دی عشق نوی کال د معشوقې د پیغلتوب دی تخنیږي او ګوګنیږي د حیا نه تک کسره ده د ژوند دارومدار په زلمیتوب او پیغلتوب دی په ژوند کې ماشومتوب او بوډاتوب د خوب جوټه ده دا یو د ناپوهۍ دی دا بل ژوند د محتاجۍ دی بس لنډ به درته ووایم دا د ژوند توره تیاره ده د ژوند چغجې چې مات شي نو ځواني ترې هویدا شي د ژوند چغجې چې مات شي نو ځواني ترې هویدا شي که دا ځای د پام نه شو نو ستا ژوند ټوله دوکه ده چې زړونه رازلمي شي جذبې پیغلې شي ملګرو ارمان سینه کې ټوپ کړي تمنا په تماشه ده ارمان او تمنا انسان ته ارسه وایي د عشق مقناطیس ته د زړه اوسپنه کږه ده ځواني د وجود اور دی د زړګي په سر بلیږي ځوانۍ کې د ښایست او د خمار مسته نشه ده ځواني د ژوند سمن دی د ژوند ته پرفتار دی عشق د ځوانۍ د سمن غاړې ته کیزه ده عشق کې ځواني د ژوند بهار دی په دنیا کې عشق کې ځواني د ژوند بهار دی په دنیا کې قسم دی چې د دې ژوند څه ناشنا غوندې مزه ده ځواني د ژوند په غر تر هغه دنګې سوکې لار ده ځواني د ژوند په غر تر هغه دنګې سوکې لار ده عشق د مقصد حاصل
د ژوند مقابله ده عشق چې په عطرو معطر شي ګلابي وجود عشق رانجه د سترګو دي د شونډو د انداسه ده عشق کې عشق د معشوقې د سر ګلاب دی عشق د معشوقې په سر د فخر دوپټه ده عشق او معشوقه د ننګ ناموس علامتونه د فخر او د ناز جیداد جاگیر او سرمایه ده عشق کې معشوقې ته خپل عشق دا ټول جهان دی د ارض او سماوات نه د جانان تله درنه ده په عشق کې انکار نشته بس ټول اقرار دی د زړونو منځ کې لاره ده پرانستې دروازه ده عشق ته معشوقه لار کې سرتوره وي ولاړه دا نه چې د بودکي شاته پغلا یې تماشه ده عشق د معشوقې د خولې وړې وړې خبرې دي عشق د معشوقې د خولې وړې وړې خبرې دي عشق د عشق زړه کې دننه تلوسه ده دا زړه چې راژوندی شي ناڅاپي خولې له سره شي عشق د خوږې مینې د جانان په نوم ټپه ده دا مخ د سور ګلاب شونډې د پاڼې د جانانه دا مخ د سور ګلاب شونډې د پاڼې د جانانه شبنم پرې ورېدلی دی د پاسه پرې سله ده د زړه نه اواز راکړه چې زه ستا یم ته زما یې په زړه کې مې ارمان دی تمنا زما په زړه ده ډېره مننه جي دا شعر زمونږ د مینوالو سره یو ځل بیا شعر کوم او ډېر زیات بخښنه چې دا کوم اخره کې تاسو دا کوم شعر ولیکئ زړه نه اواز راکړه چې زه ستا یم ته زما یې زمونږ د مینوال به نور زیات خوشحاله شي ځکه چې دا شعر شاعري خو سم الله زیات خوند کوي او دا زموږ د دې مینوالو دپاره کوم چې زموږ دا پروګرام ګوري د دې لپاره د دې په فرمایش مونږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی او انشاءالله دا شعر یو ځل بیا په ما ډېر ښه ولګېدو امید لرم چې په تاسو هم ډېر ښه ولګي نو مینوالو هېچېرته هم مزه زموږ پروګرام سره اوسئ سر انشاءالله مونږ بیا هم دا شعر وایي چې نور خوندونه مزې کې واخلو عشق د معشوقې د خولې وړې وړې خبرې دي عشق د عشق زړه کې دننه تلوسه ده دا زړه چې راژوندی شي ناڅاپي خولې له سره شي عشق د خوږې مینې د جانان په نوم ټپه ده دا مخ د سور ګلاب شونډې د پاڼې د جانانه شبنم پرې ورېدلی دی د پاسه پرې سله ده د زړه نه اواز راکړه چې زه ستا یم ته زما یې په زړه کې مې ارمان دی تمنا زما د زړه ده ډېره مننه جي ډېره شکریه مینوالو څه زبردسته شاعري استاد محترم ستاسو په دروند خدمت کې او مونږ ډېره زیاته شکریه چې زمونږ په دې صوابۍ کې داسې نامور شخصیت چې هغوی د کیمرې شاته دي زمونږ په زړه هم دا ارمان دی چې داسې خلک مونږ د سکرین مخې ته کړو دې کیمرې ته یې مونږ راولو چې زمونږ د معاشرې ته او زمونږ د ولس ته څه فایده ورسي زمونږ هم دا کوشش دی او انشاءالله نورې خبرې به هم استاد محترم سره کوو او ګپ شپ ورسره لګوو ستاسو د خوشحالولو دپاره ستاسو د مینې محبت دپاره نو زمونږ چینل پښتو زلمۍ افیشل چینل سره اوسئ ښځې سر بله خبره دا ده ستاسو شاعري خو ماشاءالله ډېره مزه وکړه او امید لرم چې زما څومره هم مینوال وي او زمونږ څومره هم دا خلک زمونږ د پروګرام ګوري مسافر دي نو مسافرو دپاره هم ډېر زیات چې زبردسته شاعري وه او الله رب العزت دې کړي چې زموږ مینوال نور هم سیوا شي او داسې موږ ورځ د ورځه نور د پروګرامونه هم راوړو او دې ته زموږ د پروګرامونو نه څه فایده میلو شي سر نوي جنریشن باره کې تاسو ډېر زیات چې د نو بهترینه شاعري وکړله امید لرم چې زما مینوال زموږ څومره هم مینوال وي خوښ به کړي او دې ته به څه فایده میلو شي د چینل مقصد هم زموږ دا دی چې د معاشره کې چاته څه فایده میلو شي زموږ نه هر څومره هم که کېږي منډه ترړه وي هغه به مونږ کوو د دې لپاره به کوو او بغیر څه غرض نه او بغیر د څه لالچ نه به کوو انشاءالله تعالی سر نوي جنریشن موږ چې موږ څومره هم ګورو زیاتره دا ینګ هلکان په دې نشو تماشو راخته شوي دې باره کې تاسو څه ویل د نشو تماشو کې اخته کېدل چې کوم دي نو دا د ژوند یو لوی روغ دی زموږ د معاشرې چې زموږ د معاشرې ځوانه طبقه چې کوم ده نو یو لویه عیسا په دې وبال کې اموخته ده او موږ دا درخواست کوو چې کوم انسان د نشې لوګي له خوله وړي نو دی د دې نه مخکې سوچ وکړي چې آیا زه د دنیا ته الله پاک د کوم مقصد دپاره رالیږلی یم او دا زه څه کوم او آیا زما یو ماضي یو حال یو مستقبل شته او که نه زما مور او پلار زه څومره په ګرانه باندې لوی کړی یم زما په کور کې ښځه ده زما په کور کې بچي دي زما مستقبل دی زما ګرد چاپېره عزیزان دي رشته داران دي د سیالۍ دور دی نن سبا او د مقابلې وخت دی د کمپیټیشن زمانه ده
نو په داسې کمپټیشن دور کې یو انسان چې کوم دی هغه د ژوند په قافله کې ځان د هر چا نه وروستو کړي او د عام ولس په خپو کې دل شي نو دا ښه خبره نه ده. د دې په ځای چې کوم دی انسان د دینداره زندګي اختیار کړي، د تقوا ژوند اختیار کړي، خپل وخت چې کوم دی قرآن و سنت سره وابستګي وساتي او تعلیم له دې توجه ورکړي، خپل مطالعې له خپل سټډي له ټایم ورکړي او د مور پلار خدمت کوي او دغه شان چې کوم دی د عام ولس سره محبت ساتي، د الله رسول د دین ایمان قرآن کلمې سره د عشق او محبت ساتي، په دې د عمل پیرا اوسي. نو ان شاء الله الرحمن چې د نشو تماشونه به لري. او زه خواهش لرم چې یو بل ویډیو وکړو او زه په هغې کې چې کوم دی نو په دې نشو تماشو باندې یو چې کوم دی نو یو مضمون پیش کول غواړم چې هغه به د عام ولس ډېر زیات خوښ شي. نو دې ویډیو پسې بله ویډیو چې کوم دی هغه په نشو باندې کوو. ٹھیک شو؟ ډیره مننه جی، ډیره شکریه سر، ستاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ په دې دومره شارټ غونې ټایم کې چې دی نو زموږ لپاره تاسو وخت وباسلو او زموږ درخواست چې کوم تاسو ته و چې موږ د مینوالو سره د مینه محبت شامل کړو. تاسو زموږ چې دی نو دا فرمایش زموږ د مینوالو لپاره پوره کړو. موږ تاسو هم ډیره مننه کوو. د مینوالو انشاءالله تعالی د دې نه پس بل ویډیو چې زموږ کومه وي نو هغه به هم تاسو ته ډیره ژر اپلوډ شي او تر هغې ویډیو پورې انتظار کوئ. انشاءالله تعالی زموږ خدمات به بلکل ستاسو په خدمت کې انشاءالله حاضر وي. هر ټایم به چې دی نو موږ ستاسو د خدمت لپاره ستاسو مینې محبت لپاره حاضر یو. نو انشاءالله تعالی ویډیو به بله هم تاسو سره اپلوډ کوو او د دې ویډیو نه پس انشاءالله نو ضروري واورئ، انجوای کړئ. والسلام.